دا ټول ناول چونکې دا زما د ترور شو دا قاتل نو ما دې بدبخته ترینګ وکړ، ما ته لا پته نه وه چې ده کړي دي. ما ترینګ وکړ چې دغه شان چل شوی دی. بقول څوکیدار چې د رال داس ماس ملو کوي چې ما وروړی بچی سم چې دغه یو کلاس سره وته سټاف روم کې کېناستو څنګه تاسو دنه سټاف کې دنه ډس شوی دی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानो कतूनको सोरज वड़ांदे द फकीराबाद थाने पे हदूद के पयो प्राइवेट स्कूल के उस्ताद वजले शवो पुलिस ढेर बरवक्त कार्रवाई करे वा दगा मुलजिम गिरफ्तार कड़ो द स्कूल दा उस्ताद सोक वो मुलजिम द सर रिश्ता वा और मुलजिम पखपल तफ्तीश के द कत्ल वजूहात से बयान कड़ी दी दे टोलो सवालों हवाले सारा ऐसे चौथाना फकीराबाद वाजिद खान सर वलाड़ वाजिद खान दा वसिंग शवे वा दे के सो को जुले वजली शवे दे वो कोई डिटेल लग जमू कतुन को तो है सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सर भाई शुक्रिया तासो तासो टेमू सम दराले दा रोजी वकुआ कमो چې وقوع شوی د په ورځ باندې مونږه علاقه کې غش پانیو اتلو شو چې وزیر کالونی کې اسلامیا پبلک سکول چې پای کې یو ټیچر قتل شو نو بر وخت مونږ چې نږدې بر وخت مونږ کې ځان رسولو تقریبا یو غنټه کې ځان رسول پټیم او ملزم چې کوم د مونږه یو غنټه کې قابو کو سره ال قتل سره ملزم وته خو بهر مونږه په غنټه کې دنه ملزم قابو کو ملزم نه تاسو پوښتنه نو شو دا دواړه خپل کې یو خو د ماما تورې بچو स्कूल د استاد سنو موجي دا د مقتول نوم دی د سکول استاد عتیق الرحمن ولی عباد الله او ملزم د ملزم نوم دی عادل ولد سید محمد تاسو سوي د دې خپل کې سره رشتہ و دا ماما تورې دا مونږه حاجی نو ملزم قابو شو ملزم نه پوښتګوچ شو چې ولی وجه سبا هغه وې چې زموږ د غریله خبره ده زه دا ظاهر نشم نو په دې وجه باندې ما دا کم دی قتل کو او وجه دغه دې سړي د بیان د کوم تفتیشي رالو کسب تفتیش شو تفتیش کوم دغه بیان کې چې موږ د دې کور معاملې وا او کور معاملې څنګه وا هغه چې کوم دغه خبره کې چې وضاحت خو مقتول ورثه عمده پته نه لګي چې زما دا بچي په څه وجه مړ شوی دی هغه دغه لا عزت نه خو چې درو د ټیم راکې چې موږ خپل هغه سنبال کو بیا به تاسو مکمل تفصیل د دې درکو چې څنګه بچي په څه وجه مړ شوی دی لکه اوسه پورې مقتول فیملی چې کوم دی دا پته نشته چې دا د کوم تنازع یا د کورانه دا سو هغه دې لا پته هغه د دې نشته چې دې سوې دا ملزم موږ د دې خبر لا علم نشته لکه د اوسه پورې د دې شي پته نه لګیدلې د کوم چې د قتل وجوهات چې کم دي نو قتل وجوهات خو هغه چې کوم ملزم کوم بیان کړی دی کنه نو هغه خدای بیان کې چې موږ بیزتی کړی و خو د مقتول وارثه دا نه مني هغه چې موږ له کینو دروځي پس بیا به تاسو موږ چر وځه سوا البته خو سکول په دغه ټیم کې خو په سکول یو ماشومان تاسو به تاسو کوي مطلب د افراد تفریح په پیل نه سکول کولو ماشومانو کلاسونو کې دغه دا تقریبا 10 بجې ټیم او دا خد دنه سټاف روم دی په سټاف روم کې دنه شوی دی اب بقول څوکیدار چې د رال داس ماس ملو کوي چې ما وروړی بچی سم چې دغه یو کلاس سره وته سټاف روم کې کېناستو څنګه تاسو دنه سټاف کې دنه ډس شوی تاسو په سکول ولانه تاسو کړی دا کم میسجونه چې بیا چلی یو ځل چې خلک وي د دهشتګرد خطر دا سکولونو ته خلک زینو د تاسو نو کوم مسلح کا سکول ته دنه څنګه دا تاسو موږ نه کړی چې دې تاسو مسلح څنګه راځي هغه ماته دا زمان پیژندو او په سکول کې سبق ویلې په سکول کې د پلار پاتې زموږ خدا خیر چې سره تماشي په دې وجه موږ دومره دومره لاپرواهي زموږ دا اوسه چې موږ دې روزانه د خو جواز په ځل راتګ نو یې مخکې دې تل راغلي په دې وجه باندې چې پیژنګلو سره دې دا څه کار ونه کوي نه ملزم سوي چې د مخکې د پسې تل راغلي دي یا کوشش وکړي نه دغه سکول دغه والی چې دې نه راغلی دا حالت کې دې نه راغلی چې نه مخکې راشي او تاګه تاګه کړی دي ناشته پاسه سره کړی دا خبره ترې شي څنګه تاسو وایي چې ملزم هم حل نه وي او د مقتول فیملی ته پته نشته تاسو دا تاسو خو بکړی کنه چې کله څه ګیلا هم نو پکاره چې فیملی ته دې کړی دا خبره دا موږ د ملزم نه تاسو کړی کستا په لور باندې خبره وایي چې او پکاش ته قانون ته ترې ویل قانون ورته والی چې مسله هغه د موږ کور فیملی خبرې باندې کوي ما دا کار مانه او دې دواړه یو ځای وسیږي کنه دا دې د ملزم چې کوم دی په قاضي کلی کوسیږي او دا مقتول په اتحاد کالونی کې خدا دواړه دې چې کړي دا 420 زول بازار دا اکثر ملزمان پولیس خپل جرم ومني او دا هډیر پر لړن تنگ وخت نیول شي عدالت کې د بیا باندې جرم کنفرم بالکل عدالت کې جرم ومني ډیر مننه
ډېره مننه. حماد خان دا څو ورځې وړاندې چې کوم واقع شوی و ستا د رور د قتل دې ورځ باندې ته چېرته وې او تا ته اطلاع څنګه میلاو شوه؟ یاره زه خو کور ناست وم او چوټی روز به بس ریلیکس ناست وم کور، داسې 11 ساڑھے 11 بجې به وي او دروازه چوډه بوله، یو 2 کسان رالل ما نه پېژندل، خو هغه وی چې یاره ستاسو ورور چې کوم دی مونږ سره سکول کې استاد و او هغه باندې چاډز وکړه او وفات شو. زه خو ډایرکټ لاړم هسپتال ته، زما بیخي مزغو کار نه کو چې دا سو شو، هسپتال ته لاړم، زما اوخې د هغه ته مې رنګ وکړه، هغه ته مې مسافه ووي دغه شان چلو شو هسپتال ته ځان راورسوه. او دا ټول ناول چونکې دا زما د ترور زوی و څوک؟ دا قاتل، نو ما دې بدبخته ته رنګ وکړه، ما ته لا پته نه وه چې ده کړي دي، ما ته رنګ وکړه چې دغه شان چل شوی دی، خو ده زما رنګ اوچت نه کړ، بیا د کشر ورور دی ما هغه ته رنګ وکړه، هغه هم سکول کې ټیچر دی، هغه ته هم پته نه وه چې هغه ته مې وویل، هغه هم بس جړا فریاد شروع کړ. بیا چې کله زه هسپتال ته لاړم نو دې چې کوم استادانو راوستی و هغوی چې ما ته بیا د هغه خولیه وښوله، خو چونکې دی بیا پولیس ګیر کړی دی زر، نو پته ولګیا چې دا خو زما د ترور دا زوی دی. د څه نوم دی ستا ترور زوی؟ د ده عدل. عدل خو تاسو به هغې دې نه پس تپوس کوو چې ولې داسې چل کړی و که نه؟ ستا دا رور چې کوم دی د څونه وخت نه دی سکول کې او استادانو څه ووایي چې څنګه ملزم رالو؟ ځکه سکول کې خو بار څوکیدار هم ناست دي. دا چې داسې چل شوی دی چې رور خو مې تقریبا 7 میاشتې نه د سکول کې ټیچنګ کوم، خو د یو خو د هلک چې د دې سکول سټوډنټ و ډېر مخکې، نو دا د استادانو د چوکیدار پېژانده، بل زما رور ته پته نه وه چې دی ما پسې مرګ له راغلی دی، نو چې کله دی راښکاره شو نو رور مې چوکیدار ته اشاره وکړه را پرېږده، د ترور زوی مې دی، ډېر په خندا میلو شو یو بل سره، او بس رور مې ننوته سټاف روم ته، دی بار ودرېده، نو هغه ورته غریب راتاو شو چې لکه راځه دننه، خو ده تماچه لوډېډ ځان سره وړې وه او بس هغې خبرې ته نه دی پرېښه، ډایرکټ یې یو ډز وکړو په سر ولګېده، او بس بیا د هغې نه پس ګرفتار شوی دی، ده سره آله چې کومه ده تماچه وغیره هم ورسره نیوې شوې ده او په موقع باندې دی ګیر شوی دی. بیا دې حوالې سره ما د پولیس نه چې کله تپوس وکړو هغوی وایي موږ ملزم ګرفتار کړی دی، خو وجه هغه داسې څه نه ده یاده کړې، وجه څه وه چې مطلب دا ستاسو د ترور زوی م ورته وایي چې رور مې ورسره ډېر په خندا باندې میلوم شو، وجه څه وه د قتل؟ مونږ ته خو جي داسې لکه چونکې دا ډېر خواږو مونږ سره د ډېرې مودې نه، نو داسې څه وجه مونږ ته په خپله نه ښکاري، خو دا ترور مې یو 4 ورځې مخکې مونږ کره راغلی وه او دا چونکې دی لږ بدعمله شو، یو کال نه نشې مشې به یې کول، ملزم بدعمل و، نشې به یې کولې، جنګونه به یې کور کول، نو د رور به مې ورته نصیحتونه کول چې لکه دا ته ټیک نه کړې، دا ته غلط کړې، ترور به مې راله په جړا به شوه چې بیا دغه شان چل شوی دی، نو بس بیا مې د رور ترور ته ووایي چې یاره دې دغه شان تنګول کړي نو بس ته دی مونږ کار راځه بس پرېږده، او ده ته به یې نصیحت یې کولو، زما په خیال خو په ده دغه نصیحت بد لګېدلی دی، یا والله علم چې هر څه شوي دي چې دغه ټایم د ده زړه له څه راغلي دي، خو لکه ډېر اعتبار کړه زما ورور یوړ، زمونږ د دې نه دا توقع نه وه، د ده ورته پته نه لګي په زړه کې څه انا پرته وه. ستا دا کوم رور چې وژل شوی دی سکول استاد چې کوم که نه د دې څو بچي دي؟ د دې جي 3 بچي دي. او دی تاسو یې بیسیکلی 400 کې د کوم ځای؟ مونږ د پرانا بازار چې ورته وي 400 کې زوړ بازار د هغې یو. دلته د رور کور چې دی کوم دی خپل دی؟ نه جي دا د کاری دی. چې دی به تاسو سره اوسېدو ځان له به اوسېدو؟ دی جي زمونږ یو کال شوی و چې دی زمونږ نه چې کوم دی بیل شوی و که نه، د ځان له خپل کور برابرو جوړېده تیارېدو کې و، څه مودې له ده په کاری کور نیولو، هغه کور هم تقریبا بس وایي چې کمپلیټ شوی و. دغه ترور چې کوم دا د چا چې دا سوی دی تاسو وایي چې هغه تاسو راغلی و فریاد یې راوړی ای بیا دې مړي کې شامل و؟ هغې جي په پیل ورځ راغلي وو او بیا نه دي راغلی. ستاسو مور پلار ژوندي دي؟ او جي شکر الحمدلله. ای څه پوزیشن دی مطلب ځوان مشر زوی و او د بچو پلار و هغه داسې په بې ګناه مرګ باندې مړ شو، دا یې څه پوزیشن دی؟ نو بس خو مطلب پلار مې ایجډ دی، مور مې ایجډ دی، دواړه هارټ پیشنټ دي، الله دې بس اوس ماله همت راکړي او خدای دې هغوی له صبر ورکړي، هغوی خو هم لا په ځان نه دي چې دا سوی شو، ډېر څه عجیبه غوندې او ډېر اچانک غوندې کار و. ګرانو کتونکو ډېره دردناکه پیښه ده څنګه چې تاسو د پولیس خبرې واورېدې
کم د سکول استاد چې وجلې شوی دی دغه د رور خبرې هم تاسو واورېدې دغه دا کم واړه ماشومان بچي چې کم یتیمان شوي دي دا هم ستاسو مخکې دي خو د رور د مقتول د رور حوصله بیا هم تاسو وکته چې حوصله خو انتهایی خرابه ده خو دا خبرې تاسو واورېدې چې هغه وایي چې رشته داري ده او په رشته دارۍ کې بیا هم داسې نصیحت کول پکار دي خو لږ چې چاته نصیحت کیږي نو هغه له سوچ کول پکار دي که دا بنده یا دا رشته دار ماته نصیحت کوي نو دې کې زما څه فایده ده که نه څوک راته نصیحت کوي دغه پکې فایده ده نو الله دې وکړي چې مونږ کې لږ صبر او سوچ پیدا شي او الله دې مونږ د داسې حادثو نه بیا دپاره څونه مسلمانان چې دي هغې وساتي امین